یو ځل بعض نیکان خلک روان دي په یو سفر، په سفر باندې ځي، ورسره یو نیک سړی دی چې هغه به مونځ ډېر کو، نفلونه به ډېر زیات کول، نفل به ډېر کول. نور ته دوی نه خبر چې دا سړی د کمې قبیلې دی، نفلونه به ډېر کول. هغه نفلونه والا سړی په دا لاره کې مړ شو. چې مړ شو، دا خو قافله ده او په سفر باندې روان دي، دی ولا د کفن دفن انتظام کو چې یاره دا سړی خو خبرې مونږ سره نه کولې، پیژنم نه، خو اصل نیک دی، منځګزار معلومیږي، ودرېږه د قبر دفن خدمت ولو کو، خو سشته نه چې قبر ولا په څوک نه و. دا ځای کې مړ دی چې کلیم نشته، چې چا نه کوداله یا څه سسکوره یا څه چاري بیلچي خو غواړو لمبې که نه. وی چې وکتل نو مخامخ یو جونګړه ده، دی ورل هغه جونګړې له ودرېږه، دې جونګړه کې به څوک خامخی یو سړی پکې ناست عبادت گزار. هغه ته وایي چې مونږ ته یو مړی شوی دی او کلی دلته نږدې نشته، که تا ته معلومې کلی چې مونږ لاړ شو، اکنې نو مونږ له څه بیلچي چاري سسکوره څه شی راکړه چې مونږ پې قبر وکنو. هغه ورته وایي چې ما سره یو دغه پرته ده، ګینتري، یو ګینتري را سره پرته ده، دا در کولی شم، خو یاره په یو شرط به در کوم چې دا به ماله واپس خامخا راوړی. هغې وایي کاکا مونږ پې څه کوو، راشه وګوره سړی مړ دی په دغه قافله کې، هغه نه پې قبر کنو او واپس دله دا ګینتري راوړو. وایي نه ما سره قسمونه وکړئ چې دا به ماله واپس راوړی. کاکا د خدای نیکبخته مونږ پې څه کوو، د دومره پیسو شی خو نه دی، خو دلته شته نه. وی قسمونه م ورته وخوړل چې ښه دا ګینتري دله راوړو. لګیا یې اوس چې یوازې په یو ګینترۍ قبر کنی خو اسانه خبره نه ده که نه، خلک خو ګڼ دي، خو خامخا په یو شیچه د قبر کنی قبر وکنو او راباندې سره شپه شوله هدم وله وکنو، سړی م پکې خښ کړ چې خاورې م نیمې ته ورسولې، ګینتري راله په قبر کې یېره شوه. یا خدایه پاکه، او سړي سره خو مونږ بابا خو رښتیا وې، سړي سره خو مونږ وعده کړی و، قسم هم کړی و، ودرېږه دا خاوره به واپس راوباسو چې هغه خپله ګینتري بابا له راوباسو. هلکه تاسو کړه، بل وې تاسو کړه، چا سره هم نه وه، بس پته ولګېده چې دا زمونږ نه په دا قبر کې دننه پاتې ده. قبر هم دوباره وکنه، خاوره خو اومه ده راوم بستله. وی چې له حدم ښکاره که هغه ګینتري د هغې هغه اوسپنه د هغه مړي د دې سټ مری او لاس او خپو نه راتاو شوې ده، د دې سټ نه راتاو ده، او دا لاسونه هم پې تړلې شوي دي. اوس ګوره اور کې چې اوسپنه واچوې نو وغځېږي که نه، لیکن الله قادر دی. حضرت داود علیہ السلام به زغرې جوړولې، زغرې د اوسپنې نه، او قرآن حکیم کې او حدیث پاک د بخاري دی چې الله ورته اوسپنه نرمه کړې وه، النا له الحدید، اوسپنه نرمه وه، په لاسو به یې تاوله او غځوله به بغیر د اور نه. دا داود علیہ السلام له الله پاک دا یو طاقت ورکړی و، نه الله خو په خپله دا طاقت شته که نه. هغه د ګینترۍ اوسپنې د دې مرۍ نه او د دې لاس او خپو نه تاو ده، او د لاسونو او خپې یې مرۍ سره تړلي دي، او دغه اتکړی ورته دې مرۍ ته پرته ده. ویریدو رامنډم کړی، خاوره م وروغورځوله، بابا له راغلي. بابا دا چل شوی دی، هغه ګینتري ستا چې ده نو هغې سره خو دا چل شوی دی. خو خیر تا سره مونږ قسم کړی دی، هر څنګه چې مونږ ته کلی ښایه چې مونږ لاړ شو، هر څومره مزل چې وي، تا له په بیه ګینترۍ له راوړو ده. نه بس وي ما له مه راوړئ، زما مسله حل شوه. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، زما د پیغمبر ایمان نورم مضبوط شو. بابا څنګه؟ وی ما نبی علیہ السلام مبارک په خوب کې لیدلی، دا بابا و دا جونګړې والا، ما نبی علیہ السلام مبارک په خوب کې لیدلی، او ما ته په خوب کې چې دا ګینتري سنبال کا، دا د نه ضایع نه شي، څوک یې پټه نه کي، او دا د نه روکه نه شي، دا به سنبال ساتې. خد الله رسوله بالکل به سنبال ساتم، په دې به څه کومه؟ وی یو سړی دی چې هغه ابوبکر او عمر ته کنځلې کوي، چې مړ شي دا به د هغه لاسونه سټ ته پرېوځي، دا به سنبال ساتې هغې پورې. ابوبکر او عمر ته کنځلې کوي، دا به هغه له سنبال ساتې. ما راخوبه راویښ شومه چې خدای د دې څه مطلب شو، دا به څنګه د هغه لاس او زه به یې سنبال ساتمه، که څه چل به کوم زه به څنګه سنبال خو به وساتم. خو چې حضور پاک فرمایي چې یو سړی د ابوبکر او عمر ته کنځل کوي، او د هغه د سټ او لاس او خپو نه به تاویږي، دا به څنګه تاویږي؟ دا به زه وینې کومه تاوم به یې که بل څوک به کوي، په دې مطلب یې نه پوهېدم. اوس پته ولګېده چې هغه د هغه سټ او لاس او خپو ته پرېوته. سړی څنګه سړی مونږ چې مونږ خو نه پېژنده، مونږ سره په سفر کې مونځ خو به یې کوو، معلومیږي دا چې سړی خطرناک و. زما وروڼو دومره لویه رتبه د حضرت ابوبکر صدیق او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما. لیکن حضرت عمر به څه وی، یو ځل یو ډکې راواغېږ، ډکې دا کوټې غوندې ډکې، او داسې مخامخ ونیوه، وی دا ډکې ما نه ښه دی. وی دا څنګه ډکې وی؟ ته خو د پیغمبر صحابي یې، او حضور پاک ستا د جنت زیری ورکړی دی،
یاره وی د الله د قهر څه پته نه لګي، اس پته نه لګي. اسې نه الله غصه شي په قهر شي، نو که دې ډکي ته په قهر شو خو یو کرچ به وکړي او به سوځېږي ایره به شي، خو که عمر ته په قهر شو نو څه به جوړېږي. یو سړی ولا راغی د هغه وخت کې امیرالمؤمنینو، دا سړی چې څنګه راغی نو دغه وخت د حضرت عمر فاروق د دمې وخت و دا سړی هغه دمې ټیم کې راغی. نو عمر فاروق رضی الله عنه لږ غصه ناکم و، دوره ورسره پرته وه، هغه یې راواخېسته، سړي نه یې په دوره یو ټس وویسته. د خدای بنده چې ټول ورځ ستاسو خدمت ته ناست وم نو نه راتلی، خو چې زه یو فوټې ارام او دمې ته رالمه نو راغلې د خوبه دې وویستمه. سړی لاړ، چې لاړه نو د فورا یو پولیس والا ته آواز کړی، هله وایي دا سړی راستون کې، دا سړی راستون کې. ما ته غزار ویس پوه نه شوم چې اوس ته معافي وغواړم. نو څه چل کوي، دې ګریوان ته ځان له لاسو نیوه، داسې داسې کړې، ای عمره ته خو ډېر کمزوری وې، الله لویي درکړه. ای عمره ته خو ډېر ذلیله وې، تا خو به خان سروله، تا خو به ګډه چیلی سرولې، الله بادشاهي درکړه. ای عمره ته خو ګمراه وې، په غلطه لار وې، الله د ته نیغه لاره وښودله. ای عمره غلطو مجلسونو کې ناست وې کمزورو خلکو سره، نو الله د پیغمبر علیه السلام ملګرتیا در نصیب کړه. نو ته به اوس خلکو له په درو به خلک وې، دومره عزت الله درکړه نو خلک به په درو وې. عمره د قیامت ورځ کې الله سره به څه کې، الله که تا نه تپوس وکړي نو عمره ستا دوره مضبوطه ده او که د الله دوره مضبوطه ده. الله اکبر، ستا دوره مضبوطه ده که د الله. عمره تا خو دې سړي دوره راوبروله، الله به د قیامت پر ورځ تا له خپله دوره رابروي. نو خو چې سړی څومره لوی دی خو دوره هغه مره لویه ده که نه، ټینګ به چې د الله دورې ته سړی پرې رادننه که، چې رادننه که حضرت عمر فاروق کېنو او معافي ته وغوښته، ما معاف کړه. دا دوره والا ما نه خپل بدل والا چې څنګه مې ته وهلی، دا واخله ما نه خپل بدل واخله. وی نه ما د خدای لپاره بخلې، نه د زړه نه وې که د ما د یارې نه وې، رښتیا وایه دا دوره والا. وی نه د زړه نه مې بخلې یې، هسې نه ګورې د قیامت پر ورځ عمر د ګریوان نه ونه نیسې، د خدای یاره دې ته وایي. او جړل به جړل، وی که د فرات د دریاب په غاړه یو سپی د تندې مړ شو، د قیامت په ورځ به د هغې تپوس د عمر فاروق نه کېږي. سپی ولې تندې مري، یا دریاب غاړه د خوبري اوس کې که نه، د دریاب په غاړه د تندې مړ شو تپوس به د حضرت عمر فاروق نه کېږي. ورونو دا د هغه په زړه کې یره وه یره. یو غلام یې اسلم یو ځل د شپې بار ووتو، ګرځېدو، وی جړی واورېده، یو خیمه لګېدلې، د خیمې نه جړه راځي. ما ته وی اسلمه ته راځه لږ غوندې ورشو دې خیمه کې جوړ څه څوک بل بیماري څه چل بی نو. چې ورلو یو بوډۍ ښځه ده په خیمه کې، اور یې بل کړی دی او در یې ورته ښودي دی، اوس خوټ کېږي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دې تپوس کوي، بوډۍ دا ولې ژړا ده؟ وي دا زما ماشومان بچي دي جاړي. بوډۍ ولې جاړي؟ اوږې دي اوږې، خوراک درک نه لګي. څه دې ولې باندې کړي؟ زر پو پاخه کا چې د ماشومانو ژړا ختمه شي. وی دې کې خو څه نشته په دې کټوی کې، وی دې کې څه دي؟ وي کاڼي دي پکې، او پکې اوبه مې چولې دي او اور مې بل کړی دی. نو کانو ته اور ولې بلې؟ وی دا ماشومان مې په تمه کړي چې جړی قلاره شي. دیو په تمه چې راته څه شی پخېږي، منځ څه نشته. نو ده په دې تمه کې که چېرته خوب ورغی وده شو. حضرت عمر ورته وی بوډۍ امیرالمؤمنین له ولې نه راځي؟ د مسلمانانو بادشاه له ولې نه راځي؟ وی چاله؟ وی عمر ته که د مسلمانانو بادشاه له ځان ورته یادېږي، خو بوډۍ خو یې پېژنې نه. وی د قیامت ورځ به یو امیرالمؤمنین به یو زما ګلاس به ښه د خدای دربار ته به راکاږم، راځي به که نه؟ اوس د کوي امیرالمؤمنین مزې، خو د قیامت ورځ د بوډۍ زما لاس او د هغه ګریوان د خدای دربار ته به راکاږم چې د عمر بادشاه کې زما بچي د شپې نر نه و، نور درک یې نه لګېده. وی چې دا خبره وکړو داسې ټوپ وو، ویښتې غونې غونې ودرېدل. وی بوډۍ تا نه امیرالمؤمنین څه خبر دی؟ ته ورته ووایه، نو که څه شی در نه که نو بیا ستا خبره ټیک ده. وی چې ما نه ځان نه شي خبرولی نو بیا بادشاهي ولې کوي؟ باس راوچت شو، را روان شو. چې را روان شو هغه غلام ته اله شابه لاړ بیت المال ته، او یو غټه بوجه د اوړو نه او د ستوانو نه او د زیتون د تیلو دا را ډکه کړه او دونه پکې سامان واچو. وی ما ته وی شابه را پشی کا. وی مې چې نه صاحب زه د غلام یم، دا به ما ته را پشا کې، زه به اوچتم. وی ښه دا پیټې خو به مې ته یوسې، خو د قیامت پر ورځ به مې پیټې څوک وړي؟ ولا تزر وازرة وزر اخرى، د قیامت پر ورځ د یو بل پیټې څوک نشي وړي، هر سړی به خپل پنډ وړي. وی بس زورور شو، هغه پن مې ورته په شا کړ.
نو چې کم سړی شی نشي وړي نو هغه چته تلی شي. ما یو ځل د ګنو یو ګېډۍ راته اوږه کړه د پټي نه، نو ما چته راوړی شو، نو کله به مې یو په یو دو پښې له تله، کله به بلې دو پښې له تله، بیا اخره کې خپې پره پیدا شي، بس ګېډۍ خوا پرېوته او زه بل طرف ته پرېوتم. چې څوک یو بل زما نه راکوټې غوندې یو هلک راغی او دې صحیح کړم، استاد یې ودرېږه، هغه ګېډۍ په یو لاس بیا ورېږه، هلکه دې درته اوچته کړم، نن واته پرېږده، هغه را په اوچته کړه، کوره پورې راسره راکوټې ومانه. دا د بلدتیا خبره ده چې یو سړی بلدي نو د طاقت خبره نه ده. حضرت عمر خو بلد نو، وی چې بوجۍ مې ور په شا کړه، وی دا خپې به کږې وږې تلې راتلې. امیر المؤمنین دی که د مسلمانانو بادشاه دی، اوس زرداري به دې یوسي بوجۍ، قیامت پر ورځ به دې بوجۍ وړي. دا بادشاهان، دا ظالمان، دا حکمران طبقه د قوم په پیسو خو نن لوبې کوي، لوبې لوبې لوبې، قوم تباه و برباد کې لوبې کوي، خو د قیامت پر ورځ به دا ستاسو بوجونه بیا وړي. دلته چې نه وړي قیامت پر ورځ به وړي. دا یو سړی نه وي چې پردی د قوم مال مې وخوړه او غنیمت دا مال مباح مال د 400 مې ورسره وکړل، دا به وځي پاتې کېږي به نه. او اووتل د حکمرانانو طبقې نه کم یو ځان سره یې وړل، ولیدل د مارونو وی بوجۍ یې وړله او د خیمې مخکې وغورځوله. بوډا ته ویله دا د شکې راکه، هغې صفا که هغې نه یې څه اوړه واچوله او څه زیتون تیل یې واچوله او څه کجورې مجورې واچولې او هغې پسې اور بلي الواتې جوړی. وی خیر، وی ما ورته وی چې صاحب دې خوا کا، وی دا خوا چې ته به غږ نه کې، وی اور نه بلېده، وی پوکې به یې ورکو. وی زما د قسم یې غلام وی چې د عمر د ګڼې ګیرې نه ما په خپل لیدل چې هغه لوګې پورې را پورې وته راوته. وی چې کله یې هغه حلوا پخه کړله، وی ما چې ده چې ځو که نه صاحب بې نه صبر وکړه، ماشومان یې ماړه کړل. چې ماړه یې کړله، وی ما ورته چې صاحب شپه نیمه تېره شوه، زه چې ځو، وی ته لږ صبر وکړه، دا ماشومان مې په جلا لیدي دي چې په خنده یې ووینم نو هله به ځم. وی چې ماشومان ماړو شي یو بل سره په لوبو ټوقو شو. وی بوډۍ داسې وکړه چې سبا د امیر المؤمنین دربار ته راشه چې څه وظیفه دله مقرر کړو. وی ما امیر المؤمنین څه پېژنې؟ هغوی نه پېژنې که نه چې دا دی. وی زه ته سبا راشه، زه به هلته یم، زه به درله سپارښت وکړم. ډېره ښه. چې واپس رالو سبا دربار به څو خو د مسجد نبوي محراب به وکړه، بل څه داسې تخت شاهي نو. بوډۍ چې څنګه راورسېدله، اوس خلک ده ته وایي امیر المؤمنین امیر المؤمنین. بوډۍ چې وکتل بس په راپېدو شو چې اوهو بېګا خو مې په ده بوجۍ راوړې ده، اور مې پې بل کړی دی، دا مې څه غلطي کړې ده. بوډۍ په یاره شو، ویې راونیسې بوډۍ دلته راولې، چې راوسته او کېنوله، د بیت المال نه مستقله وظیفه وله مقرر کړه بوډۍ. او بوډۍ ورته دعا وکړه رښتیا، چې کوم وخت کې بچي ماړه شو، بوډۍ ورته وایي وی بچې، وی خدای د عمر په دې تا باچا کړي، عمر د باچا لایق نه دی، ته د بادشاه لایق دی، ستا په دې خدای باچا کړي. وی ته سبا راشه نو زه به هلته یم، بیا سپارښت به دله وکړم. بوډۍ د مټه راونیوله. بوډۍ خو پوه شوه چې بېګا خو خدمت ده کړی دی. وی نه یارېږه ما، اوس به څه وی د خدای په دربار کې. پرون خو دې وی چې زما به لاسي او د عمر به ګرېواني، اوس به څه کوې د خدای په دربار کې؟ وی اوس به د الله په دربار کې دا ګوی ورکوم چې الله ما ته د بیت المال حق عمر پوره په پوره را رسولی دی. ظالم بادشاه نه دی، انصافدار بادشاه دی. یو ځل یو خبره وکړه، وی که الله د قیامت په ورځ باندې اعلان وکړي چې ټول خلک د دوزخ ته ځي او د جنت ته لاړ شي بالفرض، لکه دا فرض خبره ده، بالفرض که الله اعلان وکړي چې ټول د دوزخ ته ځي، صرف یو کس به جنت ته ځي، وی ابو ام کې به عمري. وی د الله د رحم نه مې دومره تمه شته. او که بالفرض الله اعلان وکړو چې ټول د جنت ته ځي، ابو جهل او فرعون دې ځي بالفرض، او یو کس به دوزخ ته ځي، وی ابو ام چې هغه به عمري. دونه به یېرېده. زما وروڼو کمال په دغه څیز کې دی چې د سړي په زړه کې د آخرت یره یره. دی به پردي مال تمله ټینګوي، پردي مال به هم نه خوري، دی به ظلم هم نه کوي، ظالم به هم نه جوړېږي، دی به د مظلوم نه څپېړ هم نه وباسي، دی به ګاونډي سره هم زیاتې نه کوي، دی به د پلار سره هم ظلم نه کوي، دی به د مور هم خیال ساتي، دی به د بچو هم څخه تربیت کوي، دی به د ګاونډي سره هم ښه سلوک کوي، دی به ټګي او دوکه هم نه کوي. دا خو مونږ هر سأله کوو چې مونږ سره د آخرت سوچ نشته. مونږ وایي زمړه خو دنیا ده، راشه راسخا ټماټر به په دې روغ وباسو، زه راشه مړه دا بل پرېږدوه کمزوری دی، او زه به د ده راشه وتل دی زه به یې یوسم، د ده دا ساک دی زه به یې یوسم، د ده دا پټي دا غلا دا به زوکم، د ده دا پټۍ دی. ګوره جناب هر څه
بس دا سوچو کې چې اخرت به منو که به نه منو، منو به که نه، والیوم الاخر. که اخرت نه منې خو ایمان ختم شو. دا خو به منو چې د اخرت ورځ شته. نو چې د اخرت ورځ شته دا به هم منو چې د اخرت په ورځ یو تپوس کوونکی ذات هم شته. دا هم د عقیدې خبره ده. که دا یو سړی نه مني کافر به او دا به هم منو. پرون زموږ په ترمذي شریف کې دا حدیث تیر شو چې الله به د 5 څیزونو تپوس کوي. عمر دې کم ځای تیر که؟ ځواني دې کم ځای تیره کړه. عمر دې کم ځای تیر که؟ ځواني دې کم ځای تیره کړه. مال دې کم ځای وګټه، خرچ دې کم ځای که، او د خپلې پوهې نه دې څومره فایده واخیسته. دا تپوس به کېږي. لا تزولو قدم ابن آدم د بني آدم قدم به خویږي نه، د ځای نه به راوچتېږي، بلکل به نه خوځېږي. حتی یسأل عن 5 چې د 5 څیزونو تپوس دې وشي. یو د 5 څیزونو نه څه دی؟ عمر دی عن عمره فيما ابلاه. عمر دی په کوم ځای کې تیر کړ. او بیا خصوصا د ځوانۍ، ځکه ځوانۍ کې سړی زیات عبادت کولی شي، ځواني دی کوم ځای تیر کړه. او بیا خصوصا د مال من اين اکتسبه وفيما انفقه، چې کوم ځای نه دی وګټه حلال او که حرام، او کوم ځای کې دی خرج کړ. دا تپوسونه به کېږي. اوس که د 10 ورځو ژوند خشته کې او که د هغه زرګونو کالو ژوند خشته کې، د 10 ورځو د ژوند امن غواړئ، خوشحالي غواړئ، او که د هغه زرګونو کالو د ژوند خوشحالي غواړئ. دا زما انصاف دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه د نبی علیہ السلام څومره جلیل القدر صحابي دی. سړی حیران شي دومره لوی عزت چې الله حضرت ابو بکر ته ورکړی دی، او دومره لوی منقبت چې نبی علیہ السلام لومبي نوم اخلي د داخلي ابو بکر فی الجنه. 10 کسان 10 مبشره په یو مجلس کې پیغمبر علیہ السلام د هغوی نومونه اخیستي دي چې دا به جنت ته ځي. په هغې کې لومبي نوم د حضرت ابو بکر دی. ابو بکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، او داسې نور 10 کسان صحابه کرام یاد کړي دي. اول نمبر نوم د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی. نوم یې عبدالله دی. عبدالله خپل نوم، او ابو بکر یې کنیه ده. او پیغمبر علیہ السلام 2 لقبه دله ورکړي دي. یو صدیق، صدیق معنا رښتونی انسان، د پیغمبر علیہ السلام تصدیق کوونکی انسان. نبی علیہ السلام مبارک له چې الله څنګه پیغمبري ورکړه، دی زوړ ملګری او زوړ اشنا او دوستانه وه. ابو بکر ماله خو الله پیغمبري راکړه، بالکل زما در باندې ایمان دی. اس قسمه دلیل دنه نه غواړم، اس قسمه دا تپوس نه کومه چې دا ولې او دا څنګه، ولې او څنګه پکې نه ګورم. بس ما ته معلومه چې ته رښتونی انسان یې او ستا خبره منم. په بالغانو سړو کې لومبي مسلمان حضرت ابو بکر صدیق دی. صدیق ورته وایي، د پیغمبر علیہ السلام تصدیق کوونکی. او عتیق ورته وایي، پیغمبر علیہ السلام ولې دا لقب په خپله ښودی دی. عتیق معنا د جهنم د اور نه آزاد. دا ورته ما نه دي ویلي، دا ورته حضور پاک ویلي دي. دا لقب بل چا نه دی ورکړی. دا 2 نومونه. صدیق 2 نمبر مرتبه لري پیغمبرانو پسې. اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. نو د پیغمبر نه لاندې مرتبه د صدیق ته، او د صدیق نه لاندې د شهید مرتبه ده. د شهید نه مرتبه اوچته ده. دومره لویه مرتبه او دومره لویه رتبه دی چې کله وی پیدا کېده نو یو غیبي اواز شوی، یا امة الله بالتحقیق. د ابو بکر مور ته اواز کېږي، ای د خدای وینځې تحقیق سره دا خبره وره. ابشری بالولد العتیق، په یو بچی زیر قبول کا چې هغه به د جهنم د اور نه ازادي پاک دامن وي. دا د پیدایش وخت کې فرشته آواز کوي، یا امة الله بالتحقیق ابشری بالولد العتیق. ای د خدای وینځې د ابو بکر مور ته وایي تحقیق سره دا خبره وره، یو زیر قبول کا په داسې بچی چې هغه به د جهنم د اور نه ازادي پاک وي. اسمه فی السماء صدیق وبمحمد فی الغار رفیق. د نوم په اسمان کې صدیق دی، فرشتي او الله په صدیق یادی، او په محمد سره صلی الله علیه وسلم باندې د غار مرګري. دا مخکنه خبره ده چې کوم وخت ابو بکر پیدا کیږي، وای دین لوی رتبه او لوی مرتبه بلشتا نشته. حدیث پاک کې راځي، یو ځل د حدیثو کتابونه روانه رالو حضرت ابو بکر لکه تیزی وکړه، تیزی تیو شو. نو حضرت عمر ته خپه شولا، ابو بکر صدیق ستومانه شو، او لکه دا خو ما زیاتې وکړې عمر سره، ودرېږه چې معافي ته وغواړم.
د مسلمانۍ طریقه هم دا ده، دوه ملګري چې یو بل سره لږ خفګان وکړي او چا زیاتې کړي پکار ده چې هغه د هغه بل نه فوراً معافي وغواړي، رضا کړي. حضرت ابوبکر پوه شو چې دې سړي سره عمر خو زما دوست دی، ملګری مې د ما نه زیاتې شو، دې غوندې رضا کړم. ورپسې لاړ روان شو. عمر چې وپوه شو چې دې خو ما رضا کوي راځي، هلته تیز شو. ابوبکر هم ورپسې تیزی کې لاړ. حضرت عمر ته کور ته ننوت او دروازه بنده کړه چې هسې نه کور ته راپسې رانشي، نه رضا کېږم دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دروازه ورته بنده شوه، خپه د ستومانه دی او د پیغمبر علیه السلام مجلس ته را روان دی. او یو روایت کې راځي چې داسې را روان دی چې دا یو پنسیو چې تکړی او دا صادر ورپسې راخکي چې پریشانه دی. حضرت عمر رضی الله عنه چې کور ته ننوت هغه کې سوچ وکړه چې یاره دا خو ما هم خو نه کړل، ټیک ده چې زیاتې هغه وکړه، خو چې کله زه راضي کولم معافي غوښته پکار دی چې به معاف کړی وي، او چې زما کور ته راغی نو ما له دروازه بندول نو پکار. دا خو ډېره لویه خبره ده چې څوک د چا کور ته ورشي معافي ترې غواړي. نه هم راغی. چې راغی اوس ابوبکر مخکې دی، حضرت عمر ورپسې دی. حضور پاک مبارک مجلس کې ناست دی، صحابو ته وایي دا سړی چا غوسه کړی دی. حضرت ابوبکر یادوي دی چا خفه کړی دی، دماغو کې لږ غم شته او تکلیف شته دی. چې دی کې حضرت عمر راغی. چې راغی نو حضرت ابوبکر ورته قصه وکړه، وی صاحب د عمر سره ما زیاتې وکړه، بیا مې ته معافي غوښته، دی رانه روان شو. کور ته واپسې لاړم، دروازه راته بنده کړه. نو اوس دلته رالم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم غصه شو، هل تارکو لی صاحبی، زما دا ملګری به تاسو په آرام پرېږدئ؟ ابوبکر یادوي. حضرت عمر وایي چې دا حضرت ابوبکر نبی علیہ السلام ته د الله رسوله ما نه زیاتې شوی دی، عمر نه نه دی شوی، ما نه شوی دی. او پیغمبر علیہ السلام د هغې د پاسه حضرت عمر ته غصه و، زما دا ملګري به پرېږدی تاسو په آرام؟ دی بیا بیا وی الله رسوله ما نه زیاتې شوی دی. نبی علیہ السلام سو فرمایل الله اکبر، وی زما دا ملګری په آرام پرېږدی، دله تکلیف مو ورکوی. وی یو وخت چې ما وی زه د الله رسول یم، تاسو ټولو وی دروغ وی، ابوبکر وی رښتیا وی، تاسو ټولو وی دروغ وی، او واحد ابوبکر و چې ده وی چې رښتیا وی. حضرت عمر هم معافي وغوښته. ګوره دې نه څه معلومه شوه چې څومره مینه وه د رسول الله مبارک د حضرت ابوبکر صدیق سره، او د خپل وفات نه مخکې بیماری کې په خپله مصله حضرت ابوبکر صدیق ودراو، بل څوک یې نه ودراو. حضرت عائشه صدیقه فرمایي چې ما ته نبی علیہ السلام وفرمایل مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابوبکر ته حکم وکړئ چې خلکو ته مخکې منځ وکړي. وی ما ورته ووایي چې د الله رسوله ابوبکر خو پړه نرم دی، رجل اسیف دی، خو نرم دله دی، لا یقوم مقامک، ستا په ځای نشي ودرېدی. فمر عمر ته حکم وکړه چې هغه ستا په ځای ودرېږي. نبی علیہ السلام بیا وایي مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابوبکر ته حکم وکړي چې زما په ځای خلکو ته منځ وکړي. عائشه صدیقه رضی الله عنها حضرت حفصې ته وایي بله بیبي ده، دا عمر لور ده، چې ته ورته ووایه. هغه راله نبی علیہ السلام ته وی ابوبکر ستا په ځای نشي ودرېدی، د زړه نه نرم دی، جړا ورځي، نو ته عمر ته ووایه. حضور پاک پې غصه شو، وی انتن صواحب یوسف، وی تاسو مغه د یوسف علیہ السلام د زمانې ښځې یې چې هغه درنه اور کې ولاړو، ما لم تکلیف راکوي، خبره نه منې. فوراً ابوبکر ته حکم وکړي چې زما په ځای مانځه ته ودرېږي. بیا حضرت ابوبکر مخکې شو. نو د پیغمبر علیہ السلام د بیماری په دوران کې امامتی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کړی ده. او یو ځل حضور پاک مبارک جمعات ته راووته، یو عجیبه خبره وکړه. وی الله یو بندل اختیار ورکو چې دنیا کې پاتې کېدل غواړي او که آخرت ته تلل غواړي، د الله ملاقات له تلل غواړي، ځان یې یاد که خو خپل نوم یې وانه غشته. یو بندل الله اختیار ورکو چې دنیا غواړي که د الله ملاقات غواړي، الله سره چې کوم نعمتونه دی هغه غواړي. وی هغه بنده دنیا غوره نه کړه او د الله خوښه یې خوښه کړه، د الله ملاقات یې خوښ کړه. حضرت ابوبکر په ژړا شو. صحابه خو پې پوه نو، صحابه وی دا بوډا هسې بې ځایه جاړي. وی نبی علیہ السلام خو یو مثال دی، یو بنده ورکه چې یو بنده له الله اختیار ورکه، ځان خو یې نه دی یاد کړی. صحابه وی رستو مونږ پوه شو چې مونږ نه پوهېدو، د ابوبکر پوه چې دا بنده بل څوک نو، دا حضور پاک خپل ځان یاد کړی دی، خو مونږ پوه نه شو. حضرت ابوبکر صدیق ور باندې پوه شو. دومره مینه جمعات کې اعلان وکړو، دو اعلانه کوي چې څومره دروازې دي جمعات ته ټولې بندې کې بغیر د ابوبکر د کړکۍ نه، ټولې بندې کې. نن نه پس به جمعات ته د چا کړکۍ نه، خلکو جمعات ته دروازې کړې وې او په هغې به جمعات ته داخلېدل، وی دا بند کې بل طرف ته دروازې وواسئ.
یو ابو بکر دروازه به کولوي او عجیبه خبره کوي وی چې دا چا په ما احسان او امه ول ټول په دنیا کې خلاص کړی دی په ما دې چې احسان نشته کما سره چا خېګړه کړی دا چې احسان کړی دی امه دنیا کې هر چا خلاص کړی دی یو د ابو بکر احسان می په غاړه پروت دی دا هغه بدل بسنګ چل کو هغه له بداغه د احسان بدل الله د قیامت پر ورځ ورکړي دا ډېر اوچته خبره ده او نبی علیہ السلام فرمایي چې زما په امت کې لومبي جنت ته حضرت ابوبکر صدیق داخليږي دا څومره لویه خبره ده لیکن په زړه کې دا الله یاره څومره درونو خبره دې پورې ده یو باغ ته راغی پکې یو مرغۍ وه مرغۍ چغېدا کله به دانه راوخوړه او کله به اوبو له لاړه اوبه به یې راواغېشتې په مخوکه کې واقعي چې سړی ورته سوچ کوي عجیبه منظرې کله به د اونې نه بیا یو دانه روشوکوله او به یې خوړه او کله به بیا لاړه اوبو له او د هغه اوبو نه به یو څاڅکې اوبه وڅکوي نو دې ورته ودرېده افسوس چې دا مرغۍ وې څه ښه به وه دا مرغۍ هم زمانه ښه ده که مړه شوه او مرګ پرې راغی غم وله نشته خبره خلاصه شوه ابوبکره داسې کړې مرۍ ته خپل لاس ته ګوتې واچولې ابوبکره که تا له مرګ راغی او د مرګ سره الله رونیولې خلاصۍ به رې څوک په جړا شو په جړا او دا ګیام زمانه ښه ده بې څاروی به اوخري ختمه بشي دا خشاکم زمانه ښه دی اور ته به وغورځولې چې او به سوځي ابوبکره که تا ته الله غصه شو او راوینېولې څوک به رې خلاصوي ختمېدل خو بیا نشته ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله الله نه ویریږي دا الله یاره پړه کې بهترین صفت د انسان د کامیابۍ په زړه کې د پروردګار یاره ده یاره چې دې پړه کې وي قسم دې ټیک ټاک به روانې یاره چې دې پړه کې نه ګوره چې یو سړی یو عدالت ته لاړ شي هلته جج یا یو افسري دې څومره په دغه ولاړي په ارام ولاړي نه لاس لقي نه د خولې نه ټکې وباسي هسې نه خولې نه مې څه وخېږي او جج وایي چې تا خو د عدالت توهین وکړه یو شپږ میاشتې جیل وله ورکړه تاڼې ته لاړ شي د هغه پولیس والا په مخ کې څومره په ادب سړی ولاړي هسې نه هغه تاڼهدار راپسې کوتک راوچت کړي او بینت راوچت کړي ښه دلته مستي کې چې په زړه کې یاره پرتی سړی په ادب وي دا جده که نه ده خو چې یاره پړه کې ني بې مهاره اوښ دی بې مهاره اوښ چې په کم طرف ورغی هغه غوی دی هغه د غوبل چې بس په یاره پړه کې نشته خو چې په کم ګوټې ورمنډه کړې تختی به اصل سیز یاره ده یاره لمن خاف مقام ربه جنتان رب العالمین فرمایي چې د چا په زړه کې هم د الله یری چې الله ته مخامخ کېږي ما نه به تپوس کوي نو دله یو جنت نه دی برغ برغ جنتونه پروردګار ورکوي نو حضرت ابوبکر څومره لوی سړی دی څومره لوی شخصیت دی یری په زړه کې د الله څومره ده څومره یره او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څومره لوی سړی دی صحابو کې د دویمه درجې صحابي دی دویم نمبر حضور پاک چې نوم اخلي د ده اخلي یو ځل حضرت ابوبکر او نبی علیہ السلام او حضرت عمر رضی الله عنهما یو لاس حضرت ابوبکر ونیوه په ښي لاس کې او ګس لاس حضرت عمر ونیوه په میانس کې پیغمبر علیہ السلام دی او وی فرمایل هکذا نبعث یوم القیامت وی د قیامت پر ورځ به موږ د قبرونو دقسې پاسو عجیبه پیشنګویي ده هم دقسې وشوه د حضور پاک مبارک سره په هغه کوټه مبارکه کې د دواړو قبرونه دي حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق پیشنګویي مخکنه ده هکذا نبعث یوم القیامت قیامت پر ورځ به دقسې پاسو حضرت عایشه صدیقه فرمایي وی خوب مې ولیده چې زه په خپل کور کې ناست یم یو سپومۍ راوخته چې د اسمان دې سر ته ورسېده نو زما دې غېږ کې را پرېوته بیا دویمه سپومۍ راوچته شوه همې دې غېږ کې را پرېوته بیا دریمه راوچته شوه د اسمان دې منځ ته وخته همې دې غېږ کې را پرېوته بابا ته مې الوی حضرت ابوبکر ته بابا داسې خوب مې ولیده وی غږ یې ونه کړ چې کله حضور پاک مبارک وفات شو او د عایشې په کوټه کې دفن شو وی عایشې هذا احد اقمارک وی دا د هغه یوه سپومۍ ده کوټه کې د غېږ کې پرېوتله او دویم انتظار کوه دویمه بیا حضرت ابوبکر صدیق راغی په کوټه کې دفن شو او دریمه سپومۍ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د هغې په کوټه کې دفن شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی که زمانه پس پیغمبر وی لو کان بعدی نبیا لکان عمر که زمانه پس بل پیغمبر وی مانه پس پیغمبر نه راځي اب حضرت عمر فاروق به وی دا ډېره لویه مرتبه ده ډېره لویه رتبه ده